طالب نه وزیر تپوسو کو چې تا سره څه دلیل دی چې الله تا سره او پارځه کې و ما سره دلیل د خدای قرآن قرآن ویلی دی چې نحنو اقرب الیه من حبل الورید زه د مرای د رګ نم درته ډیر نږدې یم قرآن ما سره دی واذا سالک عبادی عني فإني قریب ما سره قرآن دلیل نو ما داسې پیدا نه کو چې چرته الله را سره نه نو زما عزیزانو عرض داو چې اعتماد به صرف د خدای په ذات کې په بنده به نه کې تاسو وګورئ یوسف علیہ السلام زلیخی ګر کړو په کوټه کې ټول کمرې بند او زلیخا رااله او دروازې تالې ولګې دی او کونډې ولګې دی او کمرې بند شو یوسف ته وای وای اوس زما مطالبه پورا کړو کا صدر سره حکم څوک به د خلاصي را نه دلتا یوسف علیہ السلام اللہ اکبر آواز کو اللہ اکبر او وی چې اے الله دی وخت کې زما لوی سہارت ته بل څوک نشته بس خو چې ټوپی کو د کټنا پاره دروازې چې ورتله دروازه به ورته لري کېده پخپلا ټول دروازې ورته لري شوي او د زلیخې د مکر نه الله بچ کو څوک به وکړي داسې چې سوانه خزم ده او د وزیر اعظم خزه ده کمرېم بند دي او ځوان هلکم دی اعتماد په الله وشو د عرشي نه بچ دا یاد لرئ چې اعتماد به صرف یو پیر له یو سړی راغی وی صاحب داسې وظیفه راته وښایه چې اوبو د پاسه ګرځم هغه دا خو اسانه وظیفه ده ورشه دریاب ته او دریاب ته ټوپ کو زما نامه والا بس اوبو د پاسه به ګرځي د پیر حکم و چې دریاب ته ورغلی دی چې ور ټوپ کړي دي خو چې غر کېږي د پیر نامه تیره شو ویل یا الله یا الله یا الله یا الله خو چې یا الله دوه درې ځله چغې کې اوبه ورته ځمکه شو دی پې د پاسه وګرځېدو ښه وګرځېدو پیر صاحب ته چې راغی وی څنګه چلو شو وی صاحب نافرمانی را نه وشو وی څنګه وی دریاب ته مې ټوپ کو خو چې تر مرای ډوبېدم ستا نوم رانه هېر شو د الله نوم مې واغست بس اوبو نه راووتم او اوبه راته ځمکه شو او زه پې وګرځېدم او راغلم ورته ویل بچیه دغه وخت کې چې اوبو ډوبولې زما نوم درنه هېر شو ویل او ویل د ښځې نوم درته یاد و ویل نه ویل د زوی ویل نه د مور نه د پلار نه کور نه جایداد هېڅ نه و راته یاد په دغه وخت کې د الله نه سیوا زما پړه کې بل څه وونه ځکه چې غر کېدم او په دې پوه شم چې خدای نه سیوا دې بل څوک نشي بچ کولی ویل بچیه د اوبو د پاسه همغه څوک ګرځېدی شي چې د چا زړه د هر څه نه خالي وي او صرف د خدای نامه پکې نن زمونږ کې د خدای نامې کم ځای مونږ کې خو د ښځو نامې دي د لونو نامې دي د بچو نامې دي د پیسو نامې دي د اقتدار نامې دي د 2 کروڑه آرامتوبونو نامې دي زمونږ کې د خدای نامه کمړه چې بالکل خالی وي لکه مولانا روم نه چاته پوسو کو چې ستاړه کې څه دي هغه وی زماړه کې بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان برون کن بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان برون کن
کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد بخدا کے سینہ امراض بشگاف جان بیرون کل کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد بخدا قسم سینہ میں اوش لوا اڑ میں بار رو باسا اڑ میں سیرے کا دنن دڑ پا نکتا کی میں او گورا اے اللہ زمان ستا کور دے نو ستا پا کور کی دا بلچا سکار دے چی دنن راش چی دا چازڑ دا خدای کور نہیں عزیزانو خلق پا ابو نشی گرزے خلق پا دنیا کی دا سکون جون نشی تیرولے دا آرام جون نشی نن ٹول پاکستان بے چین دے ٹول پاکستان بے آرام دے ایک چاہتا سکون نشتی دا کلونو سٹاک ور سرا پروتی دمرا دولت چنوسیو کڑوسیو کودیو پردیم نشی خلاصو لے تا پوستیو کہ سال دے پتہ نہ لگی سکون قلبی نشتا سکون قلبی پتشی کے دے آغا صرف دا خدای پر آبیتے ہو پا تعلق کے دے پا خدای قسم چھ سکون پا بلشی کی پیدا نہ کے سوا دا اللہ در آبیتے دا قرآن ویلی دی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دا اللہ پا ذکر دا اطمینان دا زڑ پیدا کی چھ دا اللہ ذکر نو دا زڑ اطمینان نہ پیدا کی تاسو خیال را دڑے اطمینان مون قرآن وایو زمون دڑے اطمینان یوڑن دا حافظ و خیر گفت بادشاہ پہ پیخ شو حافظت سکے وے خیر غوارم وے څنګه حافظ ته وے صاحب قرآن میں یاد دے وے قرآن دے یاد دے او بیا خیر غواړي وے چاو صاحب وینی سی او جیل تے بوزی حافظ اونی وہ جیل تے بوت چی جیل تے بوت لے دا شپی اور پسی بادشاہ ورا گئے او یو کانے وروڑو ویلے فیجی صاحب ویلے وی دا کانے دے دا میں در تکے ہو کتر سبا پوری دے دا کانے سرزر نکڑو نو سر بدن پرے کو سر بدن غصو حافظ پا وینو جاڑی چی بیڑای غر کشوز کانے زد سنگا سر زرک کانے خیالی اوکو چی جاڑی سلا بلت در تندی یاد سوا دا قرآن نا قرآن شورو کا و تر سارا پورے پی چف کا بادشاہ برائشی کسر شوی خو خدا کی نی سر خود غستے پی جی صاحب شورو اکڑا پا الحمدللہ رب العالمین بان سار چی بانگون اویل من الجنت والناس تاو رسید او پکانی لاس کے خور دے خورندو پی چوفک سار چی بادشاہ ورا گئے چی گوری اکانے دس روز رو دے ویلا پی جی صاحب صدی اکڑا وی صاحب پٹول اشپکی میں قرآن ختم کرے دے پی چوفکڑی می دی وی گورا نور تے خبر نہیں ویلا پی صاحب کانے دس رو شوے دے کستا دا ایمان وے چی دا قرآن کانی ام سر کولے شی تا بخیر نوے غفتے کستا دا ایمان نو زمان دا ایمان ندے چی قرآن کانی ام سر کولے شی دا ایمان شتا ستا زمان شتا زمان دا ملیانو شتا مونگ ملیانو خدا عبدالباقی ملا پا زکاتونو پسی گرد کانی ام سر زر کولے شی نو مونگ بچرے دا سے نوے کڑی دلتا یولوی ولی پروت تے خون پنجو سے بورتا ہوئی پلارا روان دے و طالبان ناس تی روٹا اس پورا دا
ولی خپه یې لکه وی جی روټۍ سپوره ده ترکاري نشته وی دا منګوټی را دې خوا کوي منګوټی را درې خوا کو درې ځله قل هو یې وویله او پیچوفې کا چې ګوري غوړي دي طالبان ویل خورئ طالبان دي صاحب روټۍ پکې ماته کړې یو ورته لږ سباله هم پکې څه پرېږدي یو پکې لنډر غوندې و هغه سباله څه پرېږدي خو آسان دم و قل هو مونږ ته پته نه وه بس پې چوف کوو بیا غوړي کېږي بیا خورو بیا سبا مبای پرېږدی وی خلاصوئ سباله چې روټۍ بیا راغلې ده صاحب پچۍ ډکه پرته ده منګی راغستی دی قل هو وی پې چوف کوي چې ګوري اوبه دي قل هو وی پې چوف کوي چې ګوري اوبه دي بیا خون پنجوس رحمت الله علیه را پیښ شوی لکه بیا څه چل دی وی صاحب همغه پرونی دم هم پې چوف کو دا خو غوړي کېږي نه وی بچیا دم خو مغه پرونی دی خو خوله دا خون پنجونه ده قرآن له خوله هم پکار ده زمونږ دا خولې د دې قابلې دي چې په دې خوله قرآن ووایي او په کاڼي چوف کو هغه سره درشي هغې له به لږه خوله هم پکاري هغې له به لږ د اندرون صفایي هم پکاري هغې نه به لږ بې امتیازي هم پکاري چې شاه او ګدا درته په یو نظر ښکاري بادشاہ او گدا نن هغه د پاراغه سي خلق پکار دي لکه ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه محمود غزنوی بادشاہ ولا راغو محمود غزنوی هغه سړیو چې د یو کونډې خزې د ګوتې بدلې د ټول هندوستان ناغسته نن هندوستان ته زمونږ صدر صاحب درخواست کړی چې ما به لږ پرې نه دی چې زه کرکټ میچ کتوله درشم تا خدای هلاک که چې هلاک شي دلته د قوم میندې کونډې او بورې او تباه او برباد شو او ته هندوستان ته د کرکټ میچ کتوله تلې محمود غزنوی هغه سړی و ابوالحسن خرقانی ته ورغی السلام علیکم هغه ورته داسې وکتل وعلیکم السلام صاحب بادشاہ راغی وی راغی هلته کښېنه کښېنه څنګه راغلی بادشاہ سلامت وی صاحب دا هندوستان باندې حملې کولو ته راغلی یم او دې له راغلی یم دې له ویل ښه څه مشن باندې وی دا داسې چل شوی محمود غزنوي ورته وویلې چې په دوو خبرو به کامیابېږي ابوالحسن خرقانی ورته وی په دوو خبرو به کامیابېږي یو چې تندی لګی نو په خاورو کې لګوه دویمه دا زما خلقه والا او چې څه وخت کې د هندوستان په سومنات باندې حمله کې نو دا خلقه واچوه او 2 رکعته نفل وکړه بیا پې حمله وکړه بیا تماشا کوه چې بادشاہ روان شو نو ابوالحسن خرقانی ورته پاسېدو وی صاحب زه چې رالم ته راته پانسېدې اوس چې زه راته پاسېدم وی چې رالې ځکه درته پانسېدم چې ستا په سر کې د بادشاهۍ نشه وه نو ما درته دا ثابتول چې په دې ځمکه داسې فقیران هم شته چې ستا دا بادشاهي په کنجک هم نه اخلي ویل نو دا اوس ولې پاسېدې وی اوس چې دا ما درته تقریر وکړو نو د بادشاهۍ نشه دی د سر نه ووته